سورة محمد چې هغه ته سورة قتال مو ویل شي یعنی د جنگ سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړي دي وصدوا عن سبيل الله او من شوی دي یا من کړي دي خلق یا من کوي خلق دلاله د الله نه اضل اعمالهم الله برباد کړي دي اعمال د دوی. د وجه د سشینا د دوی د کفر او د صد عن سبیل الله. والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات وعملونه کړي دي نیک وآمنوا او ایمان راوړي دي بما په کتاب باندې نزل على محمد چې نازل کړي شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وهو الحق من ربهم حالانکه دا حق دی د دوی د رب طرفنا. کفر عنهم سیئاتهم لری کوي الله پاک د دوی نه ګناهونه د دوی او اصلح بالهم او خسته کوي الله پاک حال د دوی شان د دوی. ذالک بان الذين كفروا دا زکه چې کینه کسان چې غو کفر کړي دي اتبعوا الباطل تابعداري کړي د باطل یا تابعداري کوي د باطل. وان الذين امنوا اتبعوا الحق او هغه کسان چې ایمان راوړي دي تابعداري کړي د حق تابعداري کوي د حق من ربهم د خپل رب طرفنا. كذلك دارنګ يضرب الله بیان الله پاک للناس خلقتا امثالهم حالات د دوی مثالونه د دوی. فاذا لقيتم الذين كفروا نو کلا چې مخامخ کېږي تاسو دا کسانو سره چې کافر دي فضرب الرقاب نو سرونته اڑاو کې فضرب الرقاب نو وی وهي پسټونو باندې گردنه اڑا دو ویږي په خبره فضربوا ضرب الرقاب وی وهي وهل پکم سے باندې ودي سټ باندې حتا تر دې پورې اذا اثخنتمهم کله چې تاسو خوینه تو یا کید دې کافرانو کله چې تاسو خخون ریزي و کید دوی فشد الوثاق نو مضبوط کئ تړل د دوی یعنی کم چې پکې ژوندۍ گرفتار شي اگر راونه سه کلکی و تړې قید کړي ویلي په خبره کوم دا د جهاد مضمون چلیږي. فاما من بعد نو یا خور باندې احسانو کې ورسته د قید ولنا و اما فداء یاتنا فدیواله یعنی یاتنا سواله او آزاد کوي یا اسی آزاد کوي دا مسلمانانو حکمران ته اختیار لکه جنگ بدر کې 70 قتل کړي شوی او 70 کسان چې کوم دي هغه قید کړي. هغه 70 قیدیانو کې د نبی اسلام تر حضرت عباس هم راغلي. حتا تر دې پورې تضال حرب اوزارها چکی دی جنگ خپل سامان یعنی جنگ موقوف شي او جنگ ودرېږي. ذالک دا حکم دغه شانته دی. ولو یشاء الله لانتصر منهم او کدا الله خو خوي نو الله رب العزت به بدر غستلی وې د دوینا. ولکن ليبلو بعضکم ببعض لیکن دې د پاره لیکن الله د جهاد حکم ورکړو ولې ليبلو بعضکم ببعض دې د پاره چې آزمایښ کی پتا سو باندې په بازو باندې په بازو سره یعنی یو بل په ذریعہ سره مطلب څه شو ک الله وختله کافران الله خپل نه شمرولې الله خپل نه شو تبا کولې لکه سره چې مخکې قومونه تبا کړي تبا کولې شو لیکن الله پاک جهاد حکم ورکړی دی د لپاره چې آزمایښ کی په مؤمنانو ویږي په خبره باندې د دې وجنه الله پیغمبرانو جنگونه کړی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اخري
تقریبا 9 ساله زندگی چې وکم اخیری زندگی هغه ټول په جنگ کې تیر شوی دا 83 جنگونه تقریبا شوی دي چې په هغه کې وسکه نبی اسلام شریک شوی او وسکه چې صحابه کرامو لګلی نو چې په 9 کالو کې 83 جنگونه شي ټوټل نو مطلب څه شو چې اوریج کا واخلې کنا نو بس په کال کې اتلس جنگونه جوړیږي په یو کال کې ویږي ټول جنگ واخلې ګورئ نو جهاد چې کوم دی دا په اسلام کې لوی رکن دی او د دې نه انکار دا داسې دی لکه د منځ نه انکار د زکات نه انکار او روزې نه انکار دغه شان دی سره کې دوی انکار کفر دی دغه شان دی د جهاد نه انکار هم کفر دی او هغه کې بیا لارې مارې قتل او مجاهدینو باندې اعتراضونه کول او جهاد باره کې قسمه قسم فتنه او تشویشات اچول دا خبره نه ده دا د مسلمان سره نه خای دا د منافقانو علامت دی ځکه چې هغه به د جهاد نه ډیره الرجی و حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله زما رزق زما د تورې په سورې کې خو دی زما رزق الله د تورې په سورې کې خو دی ګوره والذین وکسان قتلوا چې شهید کړي شي فی سبیل الله پلار د الله کې فلن یضل اعمالهم نو هرگز به برباد نشي عملونه د دوی سيهديهم زردا چې الله به کامیاب کی دوی لرا یا الله کامیابی دوی لرا یا به الله خودنو کی دوی ته هدایت ور کی دوی ته یعنی د جنت لار به ورته سیده کی و یصلح بالهم او الله به نیک کی حال د دوی خسته به کی شان د دوی درست به کی حالت د دوی ويدخلهم الجنه والله به داخل کی دو شهیدان لرا جنت تا سے جنت عرفها لهم چې خوشبودار کړي د دوی د پاره طیبها لهم یا عرفها لهم چې په جندل د دوی د پاره معلوم کړي د دوی د پاره مفسرین فرمایي چې جنتی سړی به جنت ته داسې ځي لکه څنګه چې دنیا کې یو سړی خپل کور ته ځي څنګه چې خپل کور ورته معلومي کنه دغه شانته په جنتیان قیامت پر ورځ باندې جنت ته ځي داسې بنئ چې ګډه وډه کیسه به یې څوک یو په جنت ورغلې دی بل د بل په جنت باندې ورغلې دی داسې کیسه بنئ وای شي په خبره ګورئ عرفها لهم معلوم کړي دی دوی د پاره یا چې صفت کړي دوی د پاره د تعریف نه تعارف نه یا خوشبو په معنی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تنصروا الله کتاسو مدد وکړه د الله ینصرکم الله بستاسو مدد کی نو الله مدد سمانا ده الله د دین مدد د دین کار چې کیدا څه شه دی د الله مدد دی یعنی د الله د دین مدد دی او دې ځکه چې مراد ته نه jihad دی ويثبت اقدامكم والله بکلکی قدمونه دستاسو والذین کفروا وغکسان چې وی کفر کړي دي فتاصلهم نو هلاکت دي دوی د پاره واضل اعمالهم او برباد کړي دي عملونه د دوی ذالک بانهم کرهوا دا زکه چې دوی بد غنل ما انزل الله غس چې الله نازل کړي فاحبط اعمالهم پس برباد کړل عملونه د دوی افلم يسيروا في الارض ايدوي نغرزي پزمکه کې فينظروا چوغوري كيف كان عاقبه الذين من قبلهم سرنګ شو اخرنه انجام داغه کسانو چې مخکې د دوی نو دمر الله عليهم الله هلاکت را وستلو په دوی باندې وللکافرین امثالها او کافرانو د پاره دغه شانته سزاګانی دي دغه شانته عذابونه دي ذالک بان الله دا زکه چې کین الله پاک مولا الذين امنوا مددگار دا کسانو دي چې ایمان راوړي وان الكافرين لا مولا لهم او یقینا کافرانو نشته دي مددگار دوی د پاره ان الله یقینا الله پاک
يدخل الذين آمنوا داخلي باغ کسان چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک جنات جنتون تا تجري من تحتها الانهار چې بهيږي لاندې دا غینا ولي والذین کفروا وغ کسان چې غوی کفر کړي دي یتمتعون فائدہ حاصلې ويأكلون او خري كما تأكل الانعام لکسرنګ چې خوراک کوي زناور په شانتي ور باندې جنگ جګړه کوي په خوراکونو باندې لکه نن سبا چې په شادي حالو کې ډیر بد حال جوړي وای شو او زناور وغند کې خوراک کوي چې حلال او حرام نه پیژني لکه سره چې زناور حلال حرام نه پیژني دغه شانتي دوی هم حلال حرام نه پیژني زناور وغند کې خوراک کوي لکه سره چې زناور په ولاړه خوري دین په ولاړه خوري او باز خو ور سره ګډي وای شو لیدلین دي کنه اوس خوار سبندي اوس به څه پوره خدا یو پیپسی به راغستی او په بلاس کې به چي دی یو چرته د 15 روپۍ والا کباب یا برګر مرګر او بس داسې بزي په روډ باندې و داسې بزي لکه خو په یو ځای کې نه وکړه دا کومه طریقه ده زناورو باندې او دارنګ زناور داغو په خوراک شروع کې بسم الله نشتا آخري کې د الله تعریف او شکر نشتا نو د دو خوراک شروع کې نه بسم الله یو نه په اخر کې الحمدلله او دارنګ نور ګڼ شیزونه چې هغه کې مفسرینو دارنګ فقهاو تشبیه ورکړي زناور باندې کې خوراک بنکه او زناور چې خورینو وای شو کنه نو دا شانتي چې دې دیم چې خورینو وای شو لګا په گزاره کې ګورې شي والنار مثوى لهم اور ټکانه د دوی دا زید استوګنه د دوی دی وکای من قريه او ډیر د کلونا هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك چې ډیر سختو په طاقت کې دستا دا غرینا چې تیرا استلې اهلکناهم فلا ناصر لهم مون هلاک کړي دوی نو نشتا امدادي دوی د پاره نو مددگار دوی د پاره افمن کان علی بینه من ربه آیا غسوک چې غي په واضح دلیل باندې د خپل رب د طرفنا کمن زین له سوء عمله کې دیشي پشان دا غچا چې خسته کړي شوی دی هغه د پاره بد عمل ورته سده خسته کړي شوی دی لکه بعض خلک په ګناہوں کې ډیر شوق سره ور روان دي د پاره شي بد عمل خسته شوی شیطان د ټولو نه لوی کار دغه دی او لوی کامیابی د شیطان چې کومه د انسان په خلاف کې هغه دغه ده چې ګناه ورته خسته کی غلط کار ورته څه شي کی خسته کی نو چې کله هغه ګناه کار غلط کار ورته خسته کی کنه نو بیا د خپل ور رواني ځکه ته خوند ور کوي بیا ګورې شي وتبعوا اهواءهم او دوی روان دي د خپل خواهشاتو پسې مثل الجنه التي وعد المتقون صفت او حال داغه جنت چې وعده کړی شوی دا د مؤمنانو سره فيها پدې جنت کې انهار النهر ندي مما ان غیر آسن داسیو بونا چې نه به بدبودارې داسیو به بهږي پکې چې هغه بدبودارې نوي دا یو قسم نهرونه شو ټوټل 4 قسم نهرونه دي 100 قسمه 4 قسم وانهار او نهرون بي من لبن ددنا لم يتغير طعمه چنب بدلیږي ذائقه داغه درم وانهار او نهرون بي من خمر شرابنا لذة للشاربين خوند ورکو کی به اسکو کوتا او سلورم قسم وانهار من عسل مصفى او نهرون بي د غبین پاکنا عسل مصفى دا سے غبین مصفا چې هغه بالکل صفا سوترای ملاوټ نه پاکي دې چې د سید والا پشان دي نه چې وته خالص او ګوړی کوئی شوی کنه یہ څه خالص یہ بالکل صحیح خالص ہے اور چې دې چیرې وړي چې وګوري هغه ټوله ګوړه دا څه بنئ او څه شي نهرونه وي
تاس سو کوئی جنگ اخبار درته نه وایم الله کتاب دې ګوره ورته جیو خبرنامه نه ده ویګه کنه الله کتاب درته وایم نهرونه به بیان یو مولانا عبدالمجید دریابادی د نهر معنا په دریاب سره کوي زکه چې تاسو په ذهن کې بدغه نهر راځي اوس چې خوا کې در سره کم نږدې دي فرمایي چې دې نهر په معنی د دریاب دي دریابونه به وي کم الله چې د وبو دریاب به ول شي هغه د پاره د دودو یا د دبینو دریاب به ول څه مشکل دی نه دی او حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې تاسو څه خیال دی چې دا جنت د نهرونه چې کم دي دود لپاره بچا کډې کندلې وي شاولې به ورته بوتلې وي نه فرمایي چې قسم په ذات د الله باندې چې د جنت چې کم نهرونه او دریابونه دي دا د زمکه د پاسه روان دي په هوار زمکه باندې و پاسه رواني او کناره باندې او دا رنګ اخکتا دا ورته ملغلري لګېدلې وي او خوشبودار خوره به اخکتا د مشک خالص مشک رسې په مسلې باندې کنا دا نهرونه به ملاويږي چاته مثل الجنه التي وعد المتقون وعده چا سره دا متقیانو سره متقی چاته ویل شي چې ځان د شرک نه د ګناه کبیره نه او د وړو غټو ټولو ګناهونو ځان ساتي وانهار من عسل مصفى ولهم دید پارا فیها پدی جنت کې من کل الثمرات هر قسم میوه وي ومغفرة من ربهم او بخنه به د خپل رب د طرفنا کمن هو خالد فی النار دا سړی چې په دومره نعمتونو کې دا کې دیشي په شان دا غچا چې همیشه په دوزخ کې دا اور کې دا وسوقو اوس کولې بشي ور باندې ما ان حمیمن وبګرمه فقط امعاهم نکټ بکی کلمې د دوی دا دواړه برابر دي ندي برابر ومنهم بعض د دوی نه من غسوق دي یستمعوا الیک چې غوتی دي تا تا حتا تر دې پوری اذا خرجوا من عندك کلا چوزي استاد خوانا قالوا نويدي دا منافقان للذين كسانوا تاوت العلم چې ورکړې شوی دی علم ماذا قال انفا د سوال اوس د نبی علی السلام لګ مخ کې سوال څه خبره وکړه مطلب صحیح چې ناس دی په مجلس کې خو توجه نه چې کله خبره ختم شي نو بیا ورسته نور صحابه ته چې دا څه خبره کېدلې دا سوي څه مطلب شو چې دا الله دین خبره ته توجه نه کوي وګ نه کوي دا د منافقانو نه عادت ویږي په خبره باندې چې کله دین خبره ته کینې نو توجه سره وکړي کله چې د الله کتاب بیانېږي نو بیا به فل 100% توجه سره ناست وده بنه کېږي رسې په مسلې باندې الله فرمایي اولئک الذین طبع الله على قلوبهم دا کسان دي چې الله مهر لګولې دي د دوی په زړونو باندې وتبعوا اهواءهم او روان دي دوی د خپل خواهشاتو پسې والذین هتدوا زادهم هدى او هغه کسان چې غوی په هدایت باندې دي الله بزیات کی دوی ته هدایت وآتاهم تقواهم او الله باور کی دوی ته توفیق د تقوا د دوی فهل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت ان تاتيهم بغته دا چراشی دوی ته اچانک فقد جاء اشراطها نو یقینا راغلی دی علامات د قیامت فانا لهم نو چرته به دوی د پاره اذا جاءتهم ذکراهم کلا چراشی دوی ته نصیحت د دوی یعنی فانا لهم ذکراهم مطلب دا دی چرته به دوی د پاره نصیحت د دوی اذا جاءتهم کلا چې دوی تراشی اذا جاءتهم جمله معترضه ده منس کې فعلم کو هشا انه لا اله الا الله شاندار چې نشته سوق عبادت لایق مگر یو الله دې مگر یو سوق دې الله دې لا اله نشته سوق حاجت روا نشته سوق مشکل کوشا مگر یو الله دې شیخ عبد القادر جیلانی چې خلک ورته وي پیرانه پیر دي کنه نیک سړی تیر شوی دی او همبلی مسلک والو همبلی مسلک هغه فرمای وی کل من تعتمد علیه فهو الہک هر هغه څوک
چې ته باغ باندې بروسو کې چې بس دې به زما کار کوي د دې زنه به زما کار کیږي همدغه دستا خدای شولو نو که الله باره کې دا نو بیا خو صحیح ده او که مخلوق باره کې دا نو بیا خبره خطرناک ده وکل من ترجوه وتخاف منه فهو الهک او هر هغه څوک چې ته دینا امید ساتي او یریږي تینا ما فوق الاسباب بغیر د اسبابونو یرتنا ساتي د الله په شان دی نو دغه دستا خدای دا اگر کته په جبه باندې نه وای بیا دستا خدای ویږي په مسلې باندې ګورئ واستغفر لذنبك وبخنه غواړه د خپل بوج او بخنه غواړه د خپل خطایا بخنه غواړه د خپل سوري ګناه حقيقي ګناه نه لیکن صورتن ګناه وللمؤمنین او د پاره د مؤمنانو سړیو والمؤمنات او مؤمنو خزو والله يعلم متقلبكم الله رب العزت ویږي خبر دی پاوړې دور اوړې دو زید استاسو و مثواکم او په زید دې رکیدل استاسو ستوګنې استاسو ټکانې استاسو ويقول الذين امنوا او اي مؤمنان لولا نزلت سوره ولنشي نازل وله او سوره فاذا انزلت سوره نکلا چې نازل کړي شي او سوره محکمه صفا مضمون والا محکمه مضبوطه وذکر فیها القتال او ذکر کړي شي پاجي صورت کې جنگ رایت الذین تبین غکسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو دا وی کې مرض دی ينظرون الیک نظر المغشیه ګوري بتاتا پشان د قتل دا غسړي چې به هوشی را وستي وی علیه پد باندې من الموت مرګ فاولا لهم نو هلاکت دوی د پارا دا خبره په دې ځای ختم طاعت وقول معروف دا بل خبره ده خبره منل وقول معروف او خيسته خبره کول دا مبتدا شو خير لهم دا غره د دوی د پاره دا خبر شو یا بل معنا فاولا لهم سره ملاوکا فاولا لهم نغره د دوی د پاره اولاد خد دوی د پاره څه شی ورته خدا طاعت وقول معروفنا خبر منل او خيسته خبره کوله فاذا عزم الامر کلا چې پوښي حکم د جنگ حکم د قتال فلو صدق الله لكان خير لهم کچته دوی رښتیا کړی وای وعده د الله سره نو دا به وای غره دوی د پاره فهل عسيتم نو قریب دا نزدې دا ان تولیتم کتا سو واوړې دلې یا کتا سو مشران شولې پزمکه کې ان تفسدوا فی الارض دا چې تاسو په فساد کې پزمکه کې وتقطعوا ارحامکم او تاسو وکټ کې خپل ولی رشتہ داری نوډیر خلق داسي چې لک طاقت میراو شي کنه که حکمرانی نه لک طاقت او لک مال دولت چې ورسره راشي بیا رشتہ داری نه پیږي بس بیا د پاراسه شي پوری پیسې پوری حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای لا يدخل الجنه قاطع هغه سړی په جنت ته نه داخليږي چې هغه رشتہ داری سره کوونکې دي ماتونکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې قیامت پر ورځ باندې به د رشتہ داری د الله شکل ورکړي د الله عرش پای رانی ولي وي او وای به چې چازه ملاو کړي وما یعنی رشتہ داری ملاو کړي وا الله به نن خپل رحمت سره ملاو کی او چا چې زما ته کړي وما الله به خپل رحمت او جنت نه کټ کی مات کی دوزخ ته واچي رسې په مسلې باندې او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ټولو نه بدترین سود ان اربع الربا ټولو کې خراب سود چې کوم دی هغه څه دی الاستطاله فی عرض المسلم هغه د مسلمان سړی په عزت کې زبان درازي کول دي چې هغه پس بدر د وسپکه سپوري وي دغه چې رښتیا نه کټ شو بیا یو بل پس سپکه وایي دا انتهایی خطرناک شی ګورئ اولئک الذین لعنهم الله دا کسان دي چې الله لعنت کړي دي په دوی باندې فاصمهم الله کړي دي دوی واما ابصارهم اورندې کړي دي سترګې دوی افلا يتدبرون القرآن آیا دوی سوچ او فکر نه کوي په قران کې ام علی قلوب اقفالها
یا د دوی پزړونو باندې تالی دي. ان الذين ارتدوا على ادبارهم یقینا هغه کسان چې وی واپس شول په خپل شاګانو باندې من بعد ما تبين لهم الهدى ورسته د دینه چې واضح شوی د دوی د لپاره هدایت. الشیطان سبل لهم شیطان خسته کړی دي شرکی امرونه د دوی د لپاره او املا لهم او مهلت ورکړی دي دوی ته. ذالک بانهم دا گمراه کېدل د دوی دا زکه دي بانهم چې یقینا دوی قالو دی ویلو للذین هغه کسانو ته کریهو چې هغه کسان بدګنی سشه بدګنی ما نزل الله هغه چې الله نازل کړی دي سې ورته ویلو سنطيعكم في بعض الامر من با خبرو منو دستاسو په بازي کارونو کې والله يعلم اسرارهم الله خپويږي پرازونو د دوی. فكيف بصر به حال د دوی اذا توفتهم الملائکه کلا چې روح اخلي د دوی نه فرشته یضربون وجوههم وهبا مخند دوی وادبارهم او شاګانی د دوی. ذالک بانهم اتبعوا دا زکه چې یقینا دوی تابعداري کړی و ما د هغه طریقې اسخط الله چې الله یې غصه کړو الله یې خفه کړو. وکرهو او دوی بد غنلی و رضوانه رضا د الله فاحبط اعمالهم بس برباد کړل عملونه د دوی. ام حسب الذين آیا خیال کوي هغه کسان فی قلوبهم مرض چې پزړونو دا وایي کی بیماری دا منافقت الله یخرج الله اضغانهم دا چې الله براونه باسي اضغانهم دشمنیان د دوی کینه بغضونه د دوی. ولو نشاء لاریناکهم او کومه خوخی او کومه غواړو نو موږ دوی وخیو تا تا فلن عرفتهم بسیماهم نو خامخابت و پیجن دوی لرا ونخود دوی ولا تعرفنهم فی لحن القول او خامخابت پیجن دوی لرا فی لحن القول په انداز گفتگو کې په چالاکو خبرو کې چې منافق سړی چې دا ډېر په خبرو کې چالاکی وکړي کوي او چالاکی به خرڅي. والله يعلم اعمالكم الله خبير دستاسو په عملونو باندې. ولنبلونکم او خامخاب ازمائش کو پتا سو باندې حتا نعلم المجاهدين منكم تر دې پورې چې موږ ظاهر کو jihad کوونکی دستاسو نه والصابرين او موږ معلوم کو ثابت قدم خلق صبر کوونکی. ونبلو اخبارکم او من بخکارکو اخبارکم حقیقت د خبرونو استاسو. ان الذين كفروا يقينا غکسان چې غوی کفر کړي وسدوا عن سبيل الله او منکړي دي خلق یا منشوي دي د لارې د الله نه. وشاق الرسول او مخالفت کړي دي د پیغمبر علی السلام من بعد ما تبين لهم الهدى ورسته د دې نه چې واضح شو دي ته هدایت. لن يضر الله شيئا هرگز دوی نقصان نشي رسوله الله رب العزت هیڅ شی. وسيحبط اعمالهم او زردا چې الله به برباد کیا به فائدہ بکی عملونه د دوی. یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو تابعداریو کې د الله او تابعداریو کې د رسول او برباد وي عملونه خپل. یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي او من کوي د لارې د الله نه بیا مړ شول او دوی په حالت د کفر کې حال دا چې دوی کافران پس هرگز به الله معاف نکي دوی هرگز به الله مغفرت نکي دوی ته. فلا تهنوا پس سستی مکوئ وتدعوا الى السلم او مرابلی دوی لرا صلح طرف تا. وانتم الاعلون او تاسو غالب زور وروي. والله معكم الله رب العزت دستاسو سره دی یعنی الله دستاسو ملګری دی. ولن يتركم اعمالكم او هرگز به کم نکی الله پاک دستاسو نا عملونه دستاسو. یقینا ژوند دنیا لبیدی او تماشا دا او کتا سو ایمان راوړلو او ویریدل د الله نو ځان مو بچو د ګناهونو نا دربکی تاسو ته بدله دستاسو او نه وړي الله پاک دستاسو نا مالونه دستاسو. يسالكموها کچرتا الله درنه دا مالونه وغاړي فیحفکم بیا زور در باندې وکي پتا سو باندې یعنی کټول مال مطالبه درنوشي چې ټول مال الله په لار کې وبا خرج کا تبخلون تاسو به بخل کوي. ويخرج اضغانکم او خکار بکی دستاسو خفغان
ها انتم هؤلاء بیا تاسو دغه خلک یې چې را بلل کېږي د پاره چې خرچو کې پلار د الله کې پس باز د تاسو نه غسو دي چې بخل کوي او چا چې بخل کړلو نو یقینا بخل کول د خپل ځان نه دي یعنی خپل نیکیانو نه دي چې کنجوسی وکړه نقصان ځان ته دي او الله رب العزت غنی دی او تاسو فقیران او که تاسو واوړل الله په بدل کړه ولیو قوم چې غب سیوا د تاسو نه ثم لا يكونوا امثالكم بیا وغوی نشي د تاسو په شانته بسم الله الرحمن الرحیم ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا موږ فتح در کړه تا فتح ښکارا فتح د مکه یا صلح حدیبیہ لیغفر لك الله دې د پاره چې الله بخنو کی تا تا ما دا غس تقدم من ذنبک چې مخکې تیر شوی دی د خطا ستانا و ما تاخر وغا چې ورست شوی دی و یتم نعمته علیک او الله پوره کی نعمت خپل پتا باندې و يهدیک صراط مستقیما او الله کلک کی تعالی را پسید لارې باندې و ينصرک الله نصرا عزیزا او الله امداد کی دستا امداد زبردست مزیدار عزت والا هو الذي الله غزاد انزل السكينه چې نازل کړي د سکینه اطمینان فی قلوب المؤمنین پزړونو د مؤمنانو کې لیزدادو ایمان ما ایمانهم د لپاره چې دوی زیات کی ایمان سره د خپل ایمانونو ولله جنود السماوات والارض او خاص الله الذي لشکر د اسمانونو د زمکه وکانه الله عليما حکیما او دی الله رب العزت لواله حکمت والا ليدخل المؤمنین والمؤمنات د لپاره چې داخل کی مؤمنان سړي او مؤمنه خزي جنتونو ته چې روان دي لاندې دا غینا ولې همیشه وي پدې کې سو قسم ولې او سو قسم ته نهرونه دي ها سو دي یو وای پکې پنځه سلور قسمه د اوبو او نو د دودو شراب شعر اخیری کې ذکر شو چلو ترتیب سره بیا آیات کړه کم سے کم چې قران کې د نهرونو ذکر راځي دغه سلور نهرونه ګورئ چې خالدین فیها همیشه به پدې کې او یکفر عنهم سیئاتهم او الله بلری کې د دوی نه ګناهونه د دوی وکانه ذلک عند الله فوزا عظیما او دې دا کار د الله په نس باندې کامیابی لوی ويعذب المنافقين والمنافقات او الله عذاب ورکی منافقو سړیو ته منافقو خزو ته مشرکو سړیو ته مشرکو خزو ته ګمانونه کوم کی په الله باندې ګمانونه بدبد علیهم دائره السوء په دې باندې مصیبتونه دي بدبد وغضب الله عليهم ولعنهم او الله غضب دې په دې باندې او لعنت دې په دې باندې واعد لهم جهنم او الله تیار کړی دې د پاره دوزخ وساعت مصير او ډیر بد زیاده د وردن کېدلو او خاص الله الذي لشکر د اسمانونو د زمکه او د الله پاک زورور او حکمت والا یقینا مونږ لګلې ته حق بیان کوونکې او زیره ور کوونکې او يرونکې د دې لپاره چې تاسو ایمان راوړې په الله باندې او د الله په پیغمبر باندې وتعزروه او تاسو مدد وکړئ د دین د الله وتوقروه او تاسو قدر وکړئ د عزت وکړئ د پیغمبر علی السلام یاد الله وتسبحوه بكرة واصيلا او تاسو صفت بیان کړه د الله پاک سحر او ماخام ان الذين يبايعونك یقینا هغه کسان چې غي بیعت کوي دستا سره انما يبايعون الله یقینا دوی بیعت کوي د الله سره صلح حدیبیه هجرت پشپغم کال باندې وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه حدیبیه مقام ته ورسېدل حضرت عثمان رضی الله عنه ورېګلو چې تلاټ شو مکه ورته وې چې موږ صرف عمره ته راغلي بیت الله طواف کو عمره کو بیا واپس حضرت عثمان لاړو مذاکراتو د پاره دغه دروغ خبر راغی چې حضرت عثمان شهید کړي شو خبر څه شو غلط لیکن چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب خوونه نبی اسلام ته د حقیقت حال پته نه و نو نبی اسلام د یو ونه لاندې کېناستلو او صحابه کرام 1400 صحابه کرام څومره او یو روایت کې 1500 راغلي
تقریبا 1400 صحابه کرام نے بیعت واغستلو د حضرت عثمان د وینې بدل بهلو خبردار غره چې دوی شهید کړ. الله فرمای اے زما پیغمبره کوم صحابه کرام چې تاسو سره بیعت وکړلو دوی دا بیعت د الله سره وکړو، دا سودا د الله سره دوی تا په لاس کې لاس درکړو، دا داسې ده لکه دوی د الله په لاس کې لاس ورکړو، یعنی الله لاسونه د دوی د لاسونو نه پاسه دي. قرآن تعبیر داس پښ دا د صحابه کرام لوی شان او عظمت دی او الله په قسم سره وایي لقد رضي الله زد دو صحابه کرام نه سم راضي. نو کوم صحابه چې د حضرت عثمان بدل اغستلو د لپاره بیعت کړو الله دا غوړه راضي دي. نو د حضرت عثمان چې هغه د لپاره د ټول صحابه کرام بیعت کړی هغه نه الله سمره راضي. داغه عثمان رضی الله عنه سمره شان وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دنا د الله فرشتي حیا کوي، زما عثمان دومره حیانات حیا صفت د ډیر زور او غالب رسې په مسلې باندې نبی علیہ السلام ناس ته پړډي مبارک باندې کپڑا نشته، ابوبکر صدیق راغی، حضرت عمر راغی، خو شکل حضرت عثمان تشریف راوړل نبی علیہ السلام سیده کې ناستو پړډي مبارک پټ تاسو ته روکړ شو یا رسول الله داسې مولې وکړل مخکې مولې نه کول حضرت عثمان پر اخلو مداسه ولې وکړل. نبی علیہ السلام فرمایل زدا هغه سړی نه حیا ونه کوم چې هغه د الله عرش الله فرشته هم سکی حیا کوي. الا استحي من الذي تستحي منه الملائکه ویږي په مسلې باندې مخکې نه زما خو دې عثمان رضی الله عنه تشیه چې دی هغه سوی دا منافق او کافر او ها نبی علیہ السلام یو لور ورکړه هغه وفات شو، بلې ورکړه هغه وفات شو. نبی علیہ السلام فرمای که زما او یا نونه وای او یو پسې بل وفات کېدل ما به ټول حضرت عثمان ته ورکړي وای شوي کنه. دومره نبی علیہ السلام باندې دا زوم ګرانو چې د یو لور نه بعد بل لورم ورکړه چې کله هغه وفات شو. سړی لور چاته ورکړي چې هغه خغړی کنه دشمن چې څوک چې دشمن غړي هغه ته سړی رشتہ ور کوي پښه محاله کې چې څوک ور کوي هغه من کوي چې ته مو ور کوي. نبی علیہ السلام لور پښه د ټول دنیا د ټول کائنات د انسانانو اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد نه قربان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور مبارک ور کوي حضرت عثمان په نکاح کې هغه حضرت عثمان د دوی د جبونه نه دی بچ. الله رب العزت دې دوی په دنیا کې په لعنت تخت کې او آخرت کې دا شیا امين وای او شوق سره امين وای ها زګه چې د دوی چې کوم بغض دی دا د نادانۍ نه دی، د جهالت نه دی، دا د ضد او د تعصب د وجه نه دی. ګورئ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله یقینا هغه کسان چې هغه بیعت وکړو د ستا سره یا بیعت کوي د ستا سره یقینا دوی بیعت کوي د الله سره. ید الله فوق ايديهم لاسونه د الله لاس د الله پاسه د لاسونو د دوی نه دی. او کله چې نبی عليه السلام بیعت د ټولو نه واغستلو بیعت په مرګ باندې مخبل یو لاس یو چت کړو په بل لاس باندې کې خو یا الله تعالی لاس د حضرت عثمان د طرف دا الله رسول خپل لاس دا د حضرت عثمان د طرف نه په خپل بل لاس باندې کې خو دې رسې په مسلې باندې کنا. نو نبی علیہ السلام ته کده غیب علم وای دا بیعت اغستلو بیا څه ضرورت او چې ناغه خو ژوند دې خو ټیک ټاک دی نه علم غیب دا صرف او صرف چاته دی. حالانکه حضرت عثمان په لږه فاصله باندې او ډېره فاصله باندې نو 100 کیلومتر اخره ګورئ لاس دا الله پاسه د لاسونو د دوی نه دی. فمن نکث فانما ينكث على نفسه نو چا چې مات کړلو بیعت نو ماتولې په خپل نقصان کې دي. ومن اوفى بما عاهد عليه الله او چا چې پوره کړو هغه چې وعده کړی و په هغه باندې الله سره
فسيؤتيه اجرا عظيما نظر چې الله به ورکړي دته اجر لوی. سيقول لك المخلفون زردا چې وای بتا تا ورستګړي شوی منافقان چې د سره ترې نو من الاعراب د باندونا شغلتنا اموالنا واهلنا مونږه مصروف کړیو مالونو زمونږه او کوروالو زمونږه فاستغفر لنا پس بخنه وغواړه مونږ د پاره. الله فرمایي یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم دوی وایي په خپل ژبه باندې هغه څه چې نشته دوی په زړونو کې. قل ورته وایا فمن يملك لكم من الله شيئا فسوق مالک دې تاسو د پاره د الله نه د سشي سوق به اختیار لري تاسو د پاره د الله نه شيئا د سشي. ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا کله اراده وکي تاسو ته د تکلیف رسولو یا اراده وکي تاسو ته د فائدہ رسولو. بل کان الله بما تعملون خبيرا بلکې دی الله پاک هغه چې تاسو عمل کوئ خبردار. بل ظننتم بلکې تاسو دا خیالو اي منافقانو الله ينقلب الرسول دا چې واپس بنشي پیغمبر علی السلام والمؤمنون او ایماندار مؤمنان صحابه کرامو الى اهلیهم ابدا پر کورونو ته همیشه بس دوی روان دي غضب کافران بڑکی عمره عمره نشته. وزین ذلک فی قلوبکم او خستکړي شوی دا خبره الى اهلیهم خپل کورونو ته ابدا همیشه. وزین ذلک او خستکړي شوی دا خبره فی قلوبکم تاسو په زړونو کې وظننتم ظن السوء او تاسو ګمان کولو ګمان بد چې الله به مدد نه کوي د نبی عليه السلام او د صحابه کرامو مدد به نه کوي. وکنتم قوم بورا او تاسو قوم هلاک شوي. ومن لم يؤمن بالله ورسوله او چا چې ایمان راوړ په الله باندې او د الله په پیغمبر باندې فإن اعتدنا للكافرين سعيرا یقینا تیار کړی دا کافرانو د پاره اور ګرم. ولله ملک السماوات والارض او خاص الله د بادشاہي د اسمانونو او د زمکه. یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء الله بخنو کی چاته چوغاړي او عذاب ورکی چاته چوغاړي. وکانه الله غفور رحیم او دی الله پاک مغفرت کوونکی مهربان. سيقول المخلفون زردا چوي به ورستکړي شوی اذا انطلقتم کلا چې تاسو روان شئ الى مغانم غنیمتونو د خیبر ته لتاخذوها د لپاره چې تاسو واخلئ دی لرا. ضرونا پر دې موږ لرا نتبعکم چې لاړ شو تاسو سره یریدون دوی غواړي ان يبدلوا كلام الله دا چې دوی بدل کی کلام د الله. قل ورته وایا لن تتبعونا هرگز مرازه زمون سره. كذلكم قال الله من قبل دغه شانتی ویلی دی الله رب العزت مخکي چې خیبر ته هغه څوک دي چې هغه حدیبیه تم تله وو الله دغه شانتی ویلي. پس یقولون نذردا چې دا منافقان وای بل تحسدوننا بلکې تاسو مسلمانان حسد کوئ موږ سره. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا الله فرمای بلکې دوی نه کویږي په خبره باندې مگر لګ. قل للمخلفين من الاعراب هو یا ورست پاتې شو تا د باندونا د باندې چې اننا ستدعونا الى قوم زردا چې تاسو برابر لې شي داسې قوم طرف ته ولي باس شدید چې هغه سخت جنگ والی تقاتلونهم او يسلمون تاسو به جنگ کوي دا وی سره یا بدوی غاړه کی دي یا او يسلمون تر دې پورې چې دي غاړه کی دي یعنی مسلمانان شي. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا کتاسو اطاعت وکړلو خبرو منلا الله بدل کی تاسو ته بدله خستا. و ان تتولوا او کتاسو اوړېدلې د تابعدارینا کما تولیتم من قبل لکه سره چې تاسو مخکې هم اوړېدلې د تابعدارینا مخکې جنگ ته نوې تلی يعذبكم عذابا اليما عذاب بدل کی الله تاسو ته عذاب دردناک. ليس للأعمى حرج نشته دا په راند باندې سګونا ولا على الارج حرج او نشته په ګډ باندې سګونا ولا على المريض حرج او نشته د بیمار باندې سګونا. که جهاد تران نشي نو داخله ګناهګار ندي. ومن يطع الله ورسوله او چا چې خبرو منه د الله او د الله د پیغمبر يدخله جنات تجري من تحتها الانهار داخل بکی دلرا جنتونو ته چې وایي ګلان د اغینا ولي نهرونا
ومن يتولى سوچ واوړي دوی او د عذاب الیما الله دوا عذاب ورګی ته عذاب دردناک ربنا اتنا حسنه